یو واقعیت بیانوم بله بیا بس کوم. امام اسماعیل وی زه یو ځله خپل علاقه کې وم نو داسې بار ته ووتل به نو په یو غټ غټ باندې چې دی یو شاعر شعر لیکلی و، څوک عاشق و شعر یې لیکلی و. او دا خلک چې دی بیا په هر ځای کې دی چې دی خبرې مبرې لیکي، دا د هغو عادت وي. نو هغه شعر یې لیکلی و. هغه شعر کې هغه شاعر وایي الا یا معاشر العشاق بالله خبروا، الا یا معاشر العشاق بالله خبروا اذا خل العشق على الفتى ما يصنعوا. اے ټولګیه دي عاشقانو ماته وښیئ، جماعت ته عاشق ماته وښیئ او خدای لپاره ماته وښیئ چې عاشق په عشق کې پرېوځي او نوجوان نو دی به څه کوي. بیا زه خو ډېر تنګ شوی د دې عشق او د محبت د وجه. نو امام اسماعیل ورته الله ولیکو او خو د لغت امام او شاعر هغه په دغه وزن ورته ولیکو. هغه یکتم سره راز پټوي ویدار الهوا ویکتم سره، او دارنګي برداشت کوي یعنی عاشق دی برداشت کوي او راز پټوي. ويخشو فی کل امر ويحذو، او په امور کې دی الله نه یریږي او الله ته دی عاجزي کوي. جدي مصیبت نه بخلاص شي نو سار بیا هغه عاشق راغی، بیا په هغه ګټه باندې وکتل چې دلته چا شعر لیکل دی، جواب یې راکړ دی. نو یو د مغل لاندې بل شعر ولیک. هغه وی کیف یدار الهوا والهوا قاتل الفتى، کیف یداری والهوا قاتل الفتى وروحه كل يوم تتقطع. وی ته وایې چې عشق دې برداشت کی، پرده کې دې کی، محفوظ دی کی او څنګه به محفوظ کی. عشق خو قاتل دی فتا دی، دا نوجوان خو د عشق وجل دی او خو مشورې خو تراکای خوغنی. خو خبره دادا وروح کل یوم تتقطع، د عاشق روح هر ورځ ریزه ریزه کېږي، ټوکړه ټوکړه کې اتماته چې دی هغه راکوي. لاندې دا شعر هغه شاعر بیا ولیکو. امام یوزی چې بل ورځ بیا راغلم داسې مازدیګر ته ووتم جو چې ګورم چې هغه عاشق چې دی بیا دا شعر لیکل دی هغه ګلاجب چې بیا دا شعر لیکل دی هغې ما ورته ویل ما ته لاندې ولیکه اذا لم یکتم سره اذا لم یصبر بکتمان سره فلیس له شیء انفع من الموت. کله چې تا کې چې دی طاقت نشي چې ته عشق برداشت کړي او پټ کړي نو بیا تا لپاره د مرګ نه علاوه بل شی ښه نه دی. بس تا لپاره مرګ غواړه د الله نه دغه ستا پرده ده. نو ګوره هغه په کلام پیه شو. امام اسماعیل چې زه لاړم بله ورځ به کتل څلورمه چې ګورم چې دی به بیا سره راغلی دی به څه لیکل کړي چې ګورم یو لمبا تړنګ را کان طوالا حسن الشعر براق الصنایا، یو ښایسته نوجوان مړ پروت دی په هغې اثر وکړه. کلام اثر داسې واخر دوانا.